اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگار متعال قرآن مجید کې د خپل فطرت کوم مظاهر دی، نیچر دی او خپل قدرت کوم وسایل دی مختلفو ځایو کې ذکر کړی دی. که هغه اوبو ذکر دی، که هغه ونو ذکر دی، که هغه غرونو ذکر دی، که هغه باغاتو ذکر دی. و دغو ټولو نعمتونو په باره کې پروردگار متعال د قادر نگاه سره پکار دی موږ ته سترګې وغړوو. قادر نگاه سره ده څه مو پکار دی دا د خداوند عالم یو نعمت وګڼو. نعمت صحیح طریقې سره یې هغه حفاظت کوله و هغه صحیح استعمال. یو شی څه موږ کش شو دغه دور کې د باغاتو د میوو و د فصل ول از ځمکې سره ډېر سخت ظلم کیږي، میلې ورکې جوړېږي. پکار دا دی څه د ما خپل التماس دغه دی او ډېرې خبرې مې دې حوالې سره کړي دي. څه دا میلې جوړوي هغه سروانو کې جوړ کړي او پکار دی دا سروانې تقسیم شي. ورچو نیولي دي هغوی ته التماس دی څه کابر نه وډر شوی، ورېځې قیامت نه وډر شوی، څه هغه ورېځه ډېره سخته دی. نو هغې ورېځې له خاطره د سروانې تقسیم کوي مکه د باغاته محفوظ پاتې شي، د ایمو زرخیزه ځمکه ونه محفوظه پاتې شي. ظلم دی دغو ځمکو سره څه موږ کوو، میلې ورکې جوړوو، سروانې همداسې پاتې شي بنجرې. نو خود آب و هوا حوالې سره ماحولیاتو حوالې سره ایوان انتهایی ضرورت دی. یا یې څه ټولو نه اول د شجرکاري مهم څه هغه سپین کې په مسلمانو لاسه شروع شوی دی. هغه وانجه دغه دی څه ونې ولګوله، ثواب یې ډېر زیات دی، اجر یې زیات دی. حتی هغې ونې پخه که چیرې یو حیوان وخوړله هغه یوه حسنه دی، هغه یې ثواب کې لیکلی شي. بقاعده یې مو حدیثو باب کې په سوونو حدیثونه د اوبو حوالې سره، د خاورې حوالې سره، د ونې حوالې سره، د میوو حوالې سره غلي دي. حتی روایاتو کې دغه د پورې راغلي دي څه تاسو اوبه شته و تاسو ځمکه شته و دې باوجود تی غریبانې شکاري فابعده الله. روایات څه خدای د سړي نه لعنت وکړي، دا لعنت مستحق دی. ویلې څه اوبو نه دې استفاده او فایده نه کوو چاته، یا ځمکې نه کوو چاته. نن مو دوره بهترین قدرتي وسایل و هغه باوجود مو محتاج یو ډېرو شیو کې نورو شهرو ته، نورو صوبو ته. زه التماس کوم څه ونې حوالې سره، ځمکې حوالې سره، باغاتو حوالې سره کوشش دا وکړئ چې دا محفوظ پاتې شي. نو کې میلې جوړولې نه انسان لاس واخلي، که میلې جوړوي سروانو کې و سروانو والا ته التماس دی چې څومره زر کېږي دغه سروانې تقسیم کوئ څه مکه دغه باغات دا زرخیزې ځمکې دا محفوظې پاتې شي.